د ونو بوټو د اهمیت په موضوع لیکل شوی ریډیایي ډراما جانانا بیرې لرازا. لیکونکي نور رحمان سحر، پروډیوسر ساجد محمود خان، آډیو او ایډیټینګ انجینیر محمد سلمان حیات. کردارونه: داجی پلار، شیر رحمان شبنم، زرو نیا، سنم خان، ایمل خان زوی، نور رحمان سحر، کشمالا، اینگور، سدرا شاه، اتل خان نوسی، محمد سلمان حیات، استاز سرجی ساحل یوسفزی، زده کوونکی باسط علی، وړاندې کوونکی پښتونخوا ریډیو مردان. سړیا نو سکه اوس ځان وجنی چې سو اوشو نو هغه اوشو پاسا دوايي په ټیم ټیم خوره چې مرض دې پشاشي. درته نیوي کنه چې نخورم د دین خو بخه دا و چې زمو د هسپتال نه مړ راوړې وي. مړ وای خدای مکا مړ دستا دشمن شي، الله مکا کته سبا نه نو زب سکوما تو خو زما د سر تاج د سر تاج دا څنګه د سر تاج دی چې لس 12 ورځې په هسپتال کې څه تېرې کړې چې تاسو یې هر څه له مونډه ویستل. دا خو لازم مړ نه یم مړ او ستاسو دا حال دی. ویم چې زما له مرګ نه پس څه کانې کوې. مونږ ته څه پته وه چې ته به د یوې بیرې د وهلو نه دومره غټه مسله جوړئ. ونه وه وی وخله نو څه چلو شو؟ څه چل؟ ویم زرو دا یې ونه نه ده وخلې، دا یې زما په وجود د تبرونو ګزارونه کړي دي. رکشه خواره خو زړه بیره وه که نه، هغه خو هسې شنډه شوې وه، میوه یې نه کوله، ځای به یې راتار وختې د پاڼو نه ډک کړی و. ویم دغه دی که نه، ښه ده چې نیت دې را معلوم شو. ستا په صلاح او مشوره یې کټ کړې ده. که بیرې نه نیولې نو سورې خو یې وکنه، او بله دا چې ستاسو نه یې څه خواړه ولاړه به وه که نه. یې سړیا نو چې اوس وهلې ده نو بیرته خو نشي کرلی که نه. تو څه لکه د ښځو ما سره دیرې بارې راغښتي دي. زوی دې ورله ملیزې راوستی او وی وخله پې چې راشي نو خبره ورسره وکړه. تاسو ته پته ده چې زه اوس د لادو بادو پرېوتی یم، د ګټې وټې نه یم، د چا نه تپوس نشم کولی. په دې کور کې خو اوس اختیارونه ستاسو دي، ستاسو. مړه نو تا اوس د وړۍ خبرې نه لویه قصه جوړه کړې ده که نه؟ د بیرې کټکولو او د دوایي نه خوړلو د یو بل سره څه تعلق دی چې تا لکه د ماشومانو زیل راغستې دی او دوایي نه خوري؟ ولې زوی دې نه پوهېږي؟ تعلیم یافته دی، د ونو بوټو په اهمیت ښه پوهې دی. ما ته یې وی چې بیبي دا بیره ډېره زړه شوې ده، که دې خوښه وي نو دا به لرې کو. ما ورته وی ډېره ښه ده زویه، چې څنګه دې خوښه وي څه درته ټیک ښکاري هغه وکړه. اوس ما ته څه پته وه چې بوډا به پې ځان وژني. وکړې را باندې طنزونه، شابه زړه را باندې یخ کا. ویم زرو ښه په اتبار کې مو په ګوړه کې زهر راکړل، په خوږه کې مو وجلم. ټیک ته تا وګټله او مونږ بیله، زمونږ نه غلطي شوې ده. مونږ له نو پکار چې ستا د مشورې نه بغیرم بیره کټ کوله، خو اوس خو غلطۍ پسې غلطۍ کول نه دي پکار که نه. دوایي وخوره چې الله دې روغ رمټ کي. شابه دا د نهرې ګولۍ دې واچوه چې بیا ورپسې سکیر فرني وخورې چې خېټې ته دې څه ورشي. بېکاره هسې دې څه نه دي خوړلې.
ویم یو ځل مې درته ووې چې نه خورم هسې راله په تن بدن اورونه مه لګوه. په ناجوړتیا کې چې مو راسره څه وکړل دغه ډېره وه. ځه ما یوازې پرېږده. یا خدایا اوس څه وکمه؟ په یو دوه کې حیرانه یم. د مل پلاره تا ته ویم که نه ښځې ولې مې په قلاره نه پرېږدې؟ ځه که نه. ویمنګور د بهر د کور کار کې مشغوله ده. 2-3 وارې تر دوره پورې راغله او بیرته واپس شوه. داسې ښکاري کشمال زمونږ په خبرو پوه شوه. بس دی زه پرېږده، هسې نه زړه کې درنه ګیله پیدا شي. د انګور ګیله به زما نه کېږي که زه ته ګیله من یم. چې په عمل خان سترګې پټې وې نو کشمال ورته دونه نه شو ویلی چې بیره د مونډه کونډه مه وباسه. امل خان بچی ته مې څه پته وه چې دا خبره به مې پلار دومره په زړه اخلي. هغه خو وی چې دا تل ختم را روان دی، د دیګونو دپاره به د خشاک ضرورت وي، د بیرې دړې به مو پکې هم پکار شي. نه نو چې په پټي کې دا دومره سپیدار ولاړ دي، د توتانو بکیانو ونې دي، نو هغه یې نه شوې والی. د ټول کال د خشاک ضرورت زمونږ د هغې نه پوره کېږي چې خبره راتله نو د بیرې سر لراله. ګوره زرو تا ته ښه پته ده چې د دې بیرې سره زما ډېر خواږه یادونه تړلي. دا زما د پلار د لاس نښه وه. ما به چې دې بیرې ته کتل نو خپل وړوکوالي به مې په سترګو کې غړېده. د دې بیرې د مرغو شور زما د ژوند سندرې وې، سندرې. ستا دې کور ته د راتلو نه وړاندې دا بیره د دې انګړ ښایست ما د دې بیرې د مچو شات کال په کال خوړلی دي. ما د دې بیرې پټال د خپلو امزولو سره ځانګلي دي. ما د دې خوږې بیرې خوړلی دي. بیرې زرو زه د دې بیرې قتل څنګه هېرولی شم؟ څنګه هېرولی شم؟ د امل خان پلاره ستا ټولې خبرې رښتیا دي. ته په حقه یې. ستا د سوالونو جواب کم از کم ما سره نشته. د امل خان پلاره ما سره نشته. دا تل پلاره نن د ډېر ناوخته نه که چېرته لرې تللی ویسو؟ باره چمته جرګه کې یوې روغې له تلي و، هغې کې ناوخته شو. د یو پریک ماشومانو د بل پریک څه میوهدار بوټي ویستلي و. د هغې نه لویه لانجه جوړه شوې وه. خو ځه شکر دی الله خیر کو. د داجي کمرې ته ورغلی او تماشه مې وکړه، خو باتي یې مړه کړې وه، لکه چې د بیبي او داجي دواړو سترګې ورغلې وې. زما خیال دی اتلخان بچی مې هم په خوب ورغلی دی. تر اوسه خو ویښو د سکول کار یې کو، دې لږ وخت کې جوړوده شو. دغسې لږ د وخته وده کېدل ورلږ غوره دي چې سحر بیا د وخته پاسي. د بورډ امتحان یې هم په سر را روان دی. ډېر غم دی را سره. زه الله د خیر کی ویم ته خو د څه نه خبر نه شوې که نه؟ خدایه خیر د څه نه؟ د حاجي چې مرور شوی دی. داجی؟ پسو؟ په بیره که نه؟ په کومه بیره؟ د کور په بیره، کومه چې تاسو د داجی د سلا نه بغیر کټ کړې ده. نه نو ما خو مې د مور نه باقاعده تپوس کړی و که نه، او هغې اجازت هم را کړی. اوس داجي ته مې هسپتال کې دا خو نشو ویلی که نه چې د کور بیره کټ کوم. او هسې هم داسې دومره خاص خبره خو نه ده. دا خو تاسو وایئ چې څه خاص خبره نه ده. داجو خو ورسره خپله ټوله ماضي تړلې ده. ساره راسې د بیرې د غم د لاسه نه دوایي خوري او نه خوراک څښاک ته غاړه ږدي. داسې وی کشمالي، دا خو لکه چې په لویه لانجه واوړېدو.
د داجی رضا کول خو هم د اوسپنې نه چې چل دی د اوسپنې نه او کنه هغوی خبره بیخي په زړه چولې ده. بیبي یې سحر د رضا کولو ډیر کوشش کړی وو خو په یوه طریقه نه رضا کېدو نو او د بیرې حوالې سره یې خپل داسې زاړه یادونه راسپړدي وو چې خدای شته زما زړه ورسره هم نری شو. نه نو ستا خبره یې هم ونه منله. ما خود 2-3 وارې کمرې ته د ورتلو کوشش وکړو خو جرأت مې ونکړی شو. د حاجي سره چې د خپلې خبرې د پخلي کم دلیلونو د هغې مقابله نه بیبي کولی شوه او نه ما رضا کولی شو. یره کشمالې که رښتیا را باندې وایې نو غلطي واقع چې زموږ نه شوې ده. موږ له دومره په تلواره کې بیره کټکول نو پکار او بیا دې بیرې سره خو یوازې د داجي یادونه نو تړلي، زما او ستا خواږه یادونه ورسره هم تړلي وو. هغه څنګه؟ څنګه دې راته ځان ناجاڼه که؟ ولې تا په وړوکوالي کې د دې بیرې پټال نه دي ځانګلي څه؟ یقین وکړه چې ما خو به د بیرې ټال کې بندی هم په دې غرض پیرله چې ته په ټال په آرام سره وزانګې. ته خدای مکه خوږ نشي خوږو. او چې کله مې بیبي په اکر پوه شوه نو سمدستي یې راله په تا ګوته کېښوه او په تا هم مونږ کره د بیرې ټال له راتلل بند شو. بس اوس راته د ځان نه بدر منیر او وحید مراد مه جوړوه. د داجي څه غم وکړه چې څنګه به یې رضا کوو. داجي پخلا کول خو دومره آسان نه دي، ځکه چې د مشرانو خوی بیا د ماشومانو شي ماشومانو، او ماشومان چې یو ځل زیل راواخلي نو رضا کول یې ډېر ګران شي. خو ځه الله دې خیر کي څه لاره روباسو که نه، ګورو چې څه کېږي. څه ناڅه خو مې رضا کړی دی. غرمه مې فکر څه په زارو مینتونو خوړلی وو، ولې د زړه نه یې د بیرې غم لا نه دی وتلی. د داجي د رضا کولو یو طریقه شته. کومه طریقه؟ دا کار صرف او صرف اتل خان بچی کولی شي، ولې چې اتل خان داجي ته ډېر ګران دی. دا هغه خبره بیخي نشي غورځولی. هغه د داجي په طبیعت پوهیږي. بالکل، دا خبره مې د ډېره خوښه شوه. تاسو اوس آرام وکې ځکه چې ناوخته دی، سبا به کار له هم ځئ. اتل چې سبا که خیری د سکول نه راشي نو زه به ورته خبره سمه کم چې نیکه بابا به دې څنګه رضا کوي. خوښه مې ده انشاءالله. دا لایټ ځان سره آب که چې لږه سترګه پټه کړو. او بچو نو ما دا خبره کوله چې د ونو بوټو د ټولو نه غټه فایده خو دا ده چې موږ ته ترېنه اکسیجن حاصلېږي، کوم چې د ساه اخیستو دپاره ضروري دی، او کاربن ډای اکساید ګیز جذب کولو سره چاپېریال زړه راښکونکی جوړوي. بله دا چې ونې بوټي زموږ د ماحول د ټولو نه مهمه برخه ده. دې ته قدرتي پړپوس هم ویلی شي، ولی چې دا د هوا د صفایۍ کار کوي او د باران د ورېدو سبب هم جوړیږي. سرجی دا خو د ونو بوټو لکه چې بلا پیدې دي. او کنه بچو، په ځمکه چې څومره ساه لرونکي موجود دي د هغوی ژوند په څه نه څه طریقه د ونو بوټو سره تړلی دی. د خشاک نه علاوه دا موږ ته میوې، دانې، ګلونه او د خوراک څخه ځینې نور څیزونه هم راکوي. لکه د ونو بوټو د مختلفو حصو نه دوایانې هم جوړولی شي. دغسې د رنګ سازۍ په صنعت کې هم استعمالیږي. او دا تاسو چې خپلو کورونو، سکولونو، کالجونو، دفترونو کې دا دومره ښکلي ښکلي فرنیچر، کړکۍ، دروازې او ډیسکونه، کرسۍ وینئ که نه؟ دا ټول هر څه د ونو ورکړه ده، د ونو. بل بچو که تاسو وګورئ نو ونې بوټي او ځنګلونه د مارغانو او ځناورو قدرتي کورونه دي چې دا نه وي نو د هغې ژوند به هم ګران بلکې ناممکنه شي.
سرجي نو بیا دا خلک ونه او ځنګلونه ولې کټ کوي؟ بچې د ونو بوټو ځنګلونو پرېکون د انسان د خودغرضۍ او مفاد پرستۍ سره تړلې ده. نن د دغه بې دریغه پرېکون او کمی سره د ګلوبل وارمنګ خطره ورځ تر ورځه زیاتېږي چې په نتیجه کې د ځمکې لاندې د اوبو مقدار کمیږي او ډیره زر ده چې انسانان د صفا اوبو د نسکلو د خطرې سره مخ شي. دغسې د تودوخې د زیاتېدو په وجه په غرونو پرته واوره ډیره تیزۍ سره ویلې کېږي چې ورسره د سمندرونو سطحې اوچتېدو کې تیزۍ سره اضافه هم روانه ده او په مستقبل کې کلو ښارونو کې د سیلابونو راتلو قوي امکان کېدی شي. سرجي دا ګلوبل وارمنګ څه ته وایي؟ شاباس بچو ګلوبل وارمنګ د ځمکې په مخ د تودوخې د زیاتوالي نوم دی. د دې په وجه راغلي قدرتي آفتونه د آب و هوا په نظام کې د بدلون سبب جوړ شوی دی. د ماحولیاتو پوهان وایي چې د ځمکې تودوخه پرله پسې زیاتېږي. د دغې په وجه راتلونکي وخت کې په ټوله نړۍ کې د ځنګلونو د سوځېدو، د سیلابونو د راتلو او د کاتسالۍ خطر ده. او بل دا چې د ګلوبل وارمنګ په وجه د ګلیشیر واورې تیزۍ سره ویلې کېږي چې په نتیجه کې سیلابونه راځي او په روان وخت کې دغه کې د زیاتوالي ویره ده د زیاتوالي. سرجي نو د دې حل به څه وي؟ ونې بوټي کرل او د هغې حفاظت خصمانه کول. صرف د شجرکارۍ په وجه موږ د ګلوبل وارمنګ نه بچ کېدی شو. ونې بوټي د ځمکې د پرېکون یوازینی علاج دی. دې سره سیلۍ، طوفانونه کمیدی شي. دا د یو ملک د خوشحالۍ، سوکالۍ او د ماحول خیچنوالي نه د بچ کېدو ذریعه ده. دغسې د ونو بوټو په وجه بني آدم د اکثر مهلکو بیمارو نه هم بچ کېدی شي. سرجي زموږ د مذهب د ونو بوټو په حواله څه حکم دی؟ بچې اسلام خو د ونو بوټو اهمیت 1400 کال وړاندې بیان کړی دی. قرآن پاک کې مختلفو حوالو سره د کجورې، زیتون، انځر او د بیرې ذکر راغلی دی. او ونو ته رحمت ویلی دی. رحمت دا یې د ځمکې ښایست ګڼلی دی. هغه څنګه سرجي؟ بچې حدیث کې راځي چې څوک میوهداره ونه وکري د هغې پرورش، حفاظت او نگراني تر هغې وکړي چې په مکمله توګه لویه شي، نو د دې ډېر زیات ثواب دی او دا صدقه جاریه ده. ځکه خو اسلامي نقطه نظر سره تیار فصل او ونې بوټي بربادول د منافقینو عادت دی. د منافقینو. سرجي مونږ کروم یو غټه ونه وه د بیرې. یو څو ورځې مخکې مې پلار وواله. ولې اتلخانه؟ په څه وجه؟ سرجي پلار مې وی چې ډېره زړه شوې ده نو او بیرې هم اوس نه کوي. که بیرې نه کولې نو سورې خو به یې کو که نه؟ بلاسې هم شین بوټي د کور ښایست وي. او که نه سرجي نیکه بابا مې هم په دې ډېر زیات خفه دی چې زما د سلا نه بغیر یې ولې دا ونه کټ کوله. بچو تاسو اوس داسې وکئ چې د نیکه بابا په لاس مو یوه بله بیره وکرئ چې هغه خوشحاله هم شي او یادګارې هم پاتې شي. ټیک ته سرجي دا خو مو راله ډېره ښکلې مشوره راکړه. ښه نو خوږو شاګردانو تاسو به اوس داسې وکئ چې دوه چاټونه به واخلئ او په هغې به د ونو بوټو د اهمیت په حواله سندرې هم جوړې کړئ او وړې وړې جملې به پې هم ولیکئ. خیر دی خپل مور او پلار سره پکې هم مشوره وکړئ. دا ستاسو هوم ورک دی. هوم ورک. او دا ځل به نه یوازې خپلو کورونو کې ونې بوټي کرئ بلکې سکول کې به هم په شریکه کرو که خیري. ځکه چې ونې بوټي د دې وطن ښایست دی. ښایست دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی. دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی. دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی. دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره. دا خاوره مې بدن دی. دا خاوره مې بدن دی. دا خاوره مې بدن دی.
چاټونه دی واغستل زویا؟ او مورې سرجی راته 2 یاد کړو خو ما 3 راواغشتل خو چې اوس په پیلي کمسو چې استاد درته سویلی دي نو هغه په ولیکه کنه. سرجی خو راته وی چې د اونو بوټو د اهمیت په حواله پر جملې ولیکې خیر د مور پلار سره پکې مشوره کولی شي. خلک دا یوازې ستا هم ورک نه دی ها زمون هم دی. پته نه لګي خو سرجی داسې وینو. ته داسې وکړه چې دا چاټونه اوس کېده چې بابا دې راشي نو هغه به درته د لیکلو دپاره څه جملې ووایي خو داجي دې خفه شوی دی هغه رضا کول غواړي. هو رښتیا مورې زما خو هیر شوي وو. سرجی راته داجي رضا کولو ډېره ښکلې طریقه ښوولې ده. هغه څنګه؟ ما ورته ویلو چې زما نیکه د بیرې د کټ کولو په وجه ډېر زیات خفه شوی دی. نو سرجی راته ویلو چې د نیکه په لاس یو بله د بیرې ونه وکرې نو هغه پې رضا هم شي او د لاس یو یادګار به هم پاتې شي. دا خو یې درته ډېره غوره مشوره درکړې ده. موږ سره خو ډېر غم و چې داجي به اخر رضا کوو په کومه طریقه. زه ښه ده هغه د پلار د هم راغی. دا مور او زوی بیا څه پټې پټې خبرې شروع کړې دي. په خیر راغلی. اتلته مې د داجي د رضا کولو خبره کوله. او که نه اتل خانه بچو نیکه به دې اوس صرف ته رضا کوې ته زموږ نه خو خبره ښویدلې ده بې مشورې کار مو کړی دی اوس د داجي د رضا کولو په بند بنا نه پوهېږو. بابا تاسو اوس فکر مه کوئ داجي رضا کول زما کار دی زما. زه دغه د بیبې مراله. بیبې اسلام علیکم. وعلیکم سلام. ته راغلی مله بچی؟ او مورې راغلمه. کشمالی ورشه کنه ایمل خان او اتل بچی له مې ډوډۍ راوړه چې پلار او زوی له خیره سره یو ځای ډوډۍ وخوري. دا دې ورځم مورې ډوډۍ تیاره ده صرف هغه ترکاري لږه ګرموم نو. رښتیا مورې داجي مې رضا شه که نه ډوډۍ یې خوړلې ده زه خو ورسره د شرمه سترګې نشم لګولی. او بچی بلا و برکت یې نو سلک ډیر خو مې رضا کو خو بیا هم لا په زړه یې ځای نشته چې ډوډۍ وخوري نو دننه ورشه چې د زړه نه یې خفقان لرې شي. او مورې ورځم خبره ورسره کوم سهار چې مې ترېنه د تلو په وخت اجازت اخیسته نو هم راته څه بېسوره شان ښکارېده. بابا د داجي ته رضا کولو طریقه راته سرجي ښودلې ده. داسې وی بیا خو داسې کوو که نه چې اتله بچو ډوډۍ خورو که نه نو دواړه یو ځای د داجي کمرې ته ورځو چې په شریک یې رضا کوو. او کنه زمون خبره که مني او که نه مني خو د نوسي خبره به ضرور ومني ځکه چې اتل خان بچی په ډېر ګران دی. بابا ته داسې وکړه چې ما له 1000 روپۍ راکړه زه دې نرسرۍ پورې ورځم سرجي راته یو څو بوټي یاد کړي دي هغه راوړمه نو بیا به داجي له ورشو. ټیک ده زویه ها دا واخله 1000 روپۍ خو په سړک لږ احتیاط کوه ښه زویه خدای مه کسه دې خوږ نه کي. بچی پلار به دله راوړي که نه ته څه لځې؟ نن یا بیبې زه په خپله ځم او راوړمه. ها دا ډوډۍ وخورې بیا چې څه کوئ نو کې بیبي ته ورسره هم کېنه. نه لورې پرېږده چې دې دواړه وخوري زه او ته به بیا وخورو. سمه ده بیبي خوښه مې ده. پیرونا روڑا بند بند شب پیرونا جانا نبیر لرزا شب زنگونا وی جانا نبیر لرزا شب زنگونا. رازا رازا سوکے داجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے په خیر راغلی رازا کېنه. داجی دا ولې ستاسو سترګو کې خو اوښکې دي
بچې د خبرونو اورېدو دپاره مې ریډیو لګولی و. خبرونو پسې سمدستي دغه ولسي سندره غږېدله. خدای خبر چې ولې مې ورته دا سترګې راډکې شوې. داجی ما ته پته ده چې تاسو د بیرې د پریکون خبره په حضرت اچولې ده، خو ما ته څه پته وه چې تاسو به دا دومره په زړه اخلئ. زه په خپله دغه کوتاهۍ ډېر پیمانه یم، ډېر. نه بچو نه، زه په دې خبره پوه یم چې دا ستاسو نه تېروتنه شوې ده. تا قصدن داسې نه دي کړي. او که نه داجی، ما ته چې کشمالي خبره وکړه نو سمدستي راته د خپلې غلطۍ احساس وشو. خپل وړوکوالي مې سترګو کې وغړېدو. تصور کې مې د بیرې پټال د چمګاونډ د امزولو سره جوټې ووهلې. د سترګو په رپ کې مې ډېر خواږه یادونه د ذهن په پرده وړاندې رستو شو. او چې بیا مې بهر خوشي انګړ ته پام شو نو د زړه نه مې یوه داسې سریکه پورته شوه چې په ټول بدن کې چورلکونه ووهل. خو څه مې کړی وې داجي، څه مې کړی وې. اوبه له ورخه تېرې وې نو. ایمل خانه زویا، دا څه عامه بیره نه وه، زما دپاره جاناني بیره وه، جاناني. ولې چې نه یوازې زما پلار په خپل لاس کرلې وه، بلکې زما سره سره ورسره د ډېرو مارغانو او حشراتو ژوند تړلی و. هر کال به پکې د شاتو مچو ګبینه چو، مرغو به پکې جالې جوړولې، ټول کور کې یخ سوري جوړ کړی و. د چمګاونډ ماشومانو به پکې پټال زانګل، بلکې په ما خو به یې د بور بوی هم د مشکو او عنبرو غونته کې خوږ او خوشبوداره لګېده. بچې ویم داجي، ستاسو ټولې خبرې په سر سترګو، خو څه کېدی شي؟ اوس دا کېدی شي چې څه تیر شي نو هغه هیر شي. یو خبره چې بیا بیا ګردانیږي نو هغه خپل اهمیت وبیلي. بس تیره دې بیرې د دې قصې نه واوړی مړو. ها داجی، د دې فرنې نه یو څو چمچ وخورئ چې بیا دوایي وخورئ. خاده شي لور، خاده شي. الله دې د ډېرو خوشحالو مېرمن که. بختوره دغه د نوسې در په سوم کمرې ته راننوتو. السلام علیکم داجی ګله. وعلیکم السلام. دا خو مې تلحان بچی راغی. ګوره که نه، ته څه وخته سکول نه راغلی او ویله اوس زما کمرې ته راننوتې. تا ته ښه پته ده، پته چې دا جیمي بیمار دی، زما کمرې ته نشي راتلی. او ته بیا هم مړه بسه تله، ستا نه خفه یم. ښه یاره داجی ګله، چې څنګه مې ډوډۍ وخوړه که نه نو د بابا نه مې پیسې واغستې. نرسرۍ ته تللی وم، بوټي مې اغستل. د بوټو د کرلو روزي دي. سرجي راته وی چې کور به هم بوټي کرے او سکول ته به هم یو بوټي روړې چې وې کرو. او داجی ګله، ستاسو د پاره مې پکې یو سپیشل بوټي راوړې دي، سپیشل چې په خپل لاس یې وکړې. زما دپاره؟ او داجی ګله ستاسو د پاره. د داجی د پاره د څه بوټي راوړی دی؟ د بیرې کنه. د بیرې؟ او داجی ګله د بیرې کنه. ولې زما بچی به زما د نیکه د لاس د بیرې پټال نه زانګي سه. زه چلیږه ویم د مل پلاره. اوس ورکه جواب. لنډې حلال نه او خانک په سر نیولې. نوسي د ځان له واده مو کو او بیا د بچو پټال د زنګلو غمم ورسره پیدا شو. الله دې راته زرکلنې کا، اتلحانه زرکلنې. زه به بیره کرم، خو ګورې په یو شرط. یا خدایا بیا د څه شرط؟ چې آینده به دې کور کې هیڅ څوک هم بغیر څه جوازه ونه نه کټ کوي. داجی ویم زمونږ د په توبو توبئ، خو اوس رضا شي. نو بیا خو راځئ چې په شریکه بیره وکړو، چې دا تلحان بچی لونه زامن مې بیا د بیرې پټال پیرونه وخوري، پیرونه. بیرې لرځه چې بزنګونه وای جانانه، بیرې لرځه چې بزنګونه. بنده
چې به پیرونه راوړه بند بند چې به پیرونه جانانه بیر لرزه چې به زنګونه وای جانانه بیر لرزه چې به زنګونه